بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. الله تعالی پویږي په معنا د دې حروف باندې. اسی وته دو رمز یو د غولي کوي. الف معنا اعلى او لام معنا لواء. الف معنا اعلى او لام معنا لواء او را معنا رفعت پورتواله. نو د الف نو اعلى وي اوچت اعلى ده، لواء ویل کیږي صدا جانډي ده، او رفعت ویل کیږي پورتوالی ده. نو معنی څه شو؟ هغه پورته اعلى جانډي د اوچتوالی. تلک آیات الکتاب، هغه آیاتونه د قران کریم دي. اعلى لواء الرفع دي، تلك آيات الكتاب. تلك آياتنا چدي آيات الكتاب. آيات الكتاب اي آيات من الكتاب، دا آياتنا دي د قرآن کریم نام. تلك دا مذکور آيات الكتاب، آيات من الكتاب. څنګه تاسو ویلي دي اضافت کله لامی وی، کله فیوی وی، کله منی وی. په دې باندې طالبان پوهیږي. هدایت النحو کې کافیه کې تاسو دا مسله ویلې ده چې اضافت چې راځي نو دا کله په منیم راځي، نو دلته کې هغه اضافت منی دي. تلک آیات من الکتاب، دا آیاتونه د څه نه دي؟ د کتاب نه دي. تلک دا مذکور آیاتونه، آیات الکتاب دا آیاتونه د کتاب دي. تلکا دا مذکور آیات الکتاب، آیاتونه د کتاب دي. المبین، المبین چې صفا صفا بیان کوونکی دی. د مبین دو معنی دي. مبین په معنا د متعدیم راځي او مبین لازمیم راځي، دواړه معنی کیږي. مبین دواړه معنی کیږي. ښه، د لازمیم راځي او متعدیم راځي، دواړه کې سو معنی جایز ده، صحیح ده. مبین بیان کړی شوی، بیانون کې خستا خپل بیان کوون کې، واضح بیان کوون کې حق لرا. او بل دا سمایو ضابطم ویلی ور تفسیر چې دغه ضابطه ذکر کړی د امام المفسرین علامه حسین علی رحمت الله علیه. هغه به فرمایل چې د کوم صورت په سر کې مبین نشي، نو په دې کې به عموما بیان د سګيږي د دلیل نقلی. نو دې کوم دلیل نقلی دی. او د کوم صورت په سر کې چې حکیم راشي، نو په دې کې به عموما بیان کیږي د څو د دلایل عقلیو. دا مې ته ویلو. نو کلازمی شن معنی سره آیات الکتاب، آیاتونه د کتاب دی. مبین چې ظاهر دی، ظاهر دی، بالکل لا ظاهر دی. عرب په دې باندې پوهیږي، دا غي په جواب باندې نازل شوی دی، هي ته بالکل ښکار دی. او چې کله متعدی شین بیا به معنی سګو مبین بیانون کې د نور سيزون لرا، ښکار کون کې د نور سيزون لرا. انا انزلناه، یقینا من نازل کړه دې قران کریم لرا قرانن قران عربيا بجبد عربی کې من نازل کړه دې قران لرا. انا انزلناه، یقینا من نازل کړه دې قران لرا قرانن عربيا. دا حال له صفت موصوف حال له په حالت کون دې کې چې دا قران دې په عربی ژبه کې، قرآن دے پا عربی جبہ کی. لعلکم دبار دی تاکلونا چتا سپو شئی پا دی باندی. اولی میں دا عربی کی نازل کو زگر قرآن مخاطب تاسو عربی ہے، نو چتا سپو دی باندی پو شئی. لکه مثال کے طور پر پنجابیان تر پختو کتاب ورکی ناغی با پیسنگ پوئی گی، یا انگریزان لطد اردو کتاب ورکی با پیسنگ پوئی گی، یا پښتنو ته د انګریزي کتاب ورکی به بیا څنګه پويږي. دی وجه الله وی قران می زکه په جبه د عربی کې نازل کو چې تاسو په دې باندې پوه شئ، تاسو په دې باندې پوه شئ.
یعنی د دې فصاحت بلاغت دقایق لطائف نقطې دې ټول باندې تاسو خبر شئ او دا شرافت د ژبې د عربی بیان شو ځکه قرآن کریم چې الله نازلون د هر څیز انتظام ولا د غوره غوره کړی دی قرآن د الله کتاب دی اشرف الملائکې راوړی دی اشرف البشر ته راوړی دی په اشرف الایام کې په اشرف الشهور کې په غوره ځمکه باندې نو چې الله تعالی د قرآن د پاره د هر څیز انتخاب د غوره کو نو د غوره ژبې انتخاب علماء کو جاسه شی دی عربي ده او دا د نبی علیہ السلام مبارک ژبه وان ځکه وته دورې مقام ملاو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تاسو مینه ساتئ د عربی سره احب العرب للثلاث زمینه ساتم د عربی سره د درو وجونه لانی عربی زب خپل باندې عربی زما جبه عربی ده والقرآن عربی بل قرآن په جبه د عربی کې راغلی دی وکلام اهل الجنه عربی او د جنتیانو خبرې چې کوم دین دا هم په عربی کې ښه پوه شئ ابن کثیر دا روایت راوړی دی جنتیان هم خپل کې یو بل سره خبرې په عربی کې کوي نو ګدانا چې دنیا کې چاله عربي ورزي کې نل دبل ورزي نل دبل الله پاک کا عالم دی او کا غیر عالم دی ټول به عربي وي کلا او خستا فصیح نو عربی ته الله تعالی په تمام لغتونو باندې افضل والے او اشرف والے ور کړی دي بعض کتابونه لیکلي دي چې آدم علیه السلام چې کله په جنتونو کې هند به عربي ویلا خو چې کله هغه مسله پیدا شو غنم دانه و خوړه انو چې راکوزو الله تعالی نو عربي ته نه راکړه آدم علیه السلام عربي ته بیا پاتې شو چې کله بیا توبه قبول شون الله وت بیا چې کوم نه دا و خوله ته دې متعلق علماء بالله لیکل کړی دي قرآنا عربيا د دې لاندې علماء دا مسلم لیکلی ده که یو سړی د قرآن مجید ترجمه په بل ژبه کې وکړي نغې ته قرآن نشي ویلی بلکې ترجمه د قرآن بوته ویلی شي ځکه مونږ وایو الکتاب اسم للنظم والمعنى قرآن کریم نوم د الفاظ او د معنی دواړو دی نور الانوار کې دا مسله بیانېږي نو قرآن هغه قرآن د وی چې هغه په ژبه د عربی کې نازل شوی دی د الله تر طرف نه د دې وجه نه علماء دا لیکلي دي کچره بل فرض سره قرآن مجید ترجمه په اردو کې پښتو کې پرسای کې کړي یو تفسیر لیکلی او یو سړی او دسنی دا کتاب راوالی نو دا جایز دي ځکه دا د قرآن نشي ویلې ښه ادب خدای چې بندو د ودسو کې کو عذرنی بغیر د ودسم راوالین دا جایز دي ښه لعلکم د پار د دې تاکلون چې تاسو په شی په دې باندې دا د دې فائدہ ده چې دا قرآن مې څنګه په عربی کې نازل کو چې تاسو د دې په مقاصد باندې پوه شئ نحنو منغا نقص بیانو علیکا پتا باندې احسن القصص هغه ډیر خسته د واقعاتونه د خبرونو نه قصص په دوه معنی سره راځي یو په معنا مصدری سره یعنی بیان کول احسن القصص په عمده طریقې سره بیانول او دویم په معنا د واقع سره راځي خو بعض علماء په کې فرق دا کړی دی چې یو قصص ته یو قصص ته نو قصص ویل کېږي بیان دا او قصص ویل کېږي واقعات دا او د یوسف علیه السلام دی واقع د الله تعالی احسن القصص وی ډیر خسته د واقعاتونه علامه ابن قیم رحمت الله علیه وی دا احسن صيغه اسم تبذیل ده صيغه اسم تبذیل ده او دا د زیادت د پاره راغلی ده نو معنی دا ده چې دا ډیر خستو کیسو کیو خسته کی سره د دې دا مطلب نه دی چې د قران نور واقعات خسته نه دي نه دا د نور خسته واقعو نه ډیر خسته واقع ده دا معنی ده علامہ شبیر احمد عثمانی سے
تفسیر عثماني کې لیکلي دي چې د یوسف علی السلام دا کیسه چې وندا په نور کتابونو د تاریخ کې بایبل کې انجیل وغیرہ ټولو کې ذکر وا او قران کریم دا غي ضروری او مفید بحث کړي دي چې کوم خلکو لپاره مفید دي. اوس محترم دي د احسن القصص اولي وي نو د احسن القصص دوه وجې دي. یو خدای چې صحابه کرامو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو کو وی چې موږ دراسه یو خسته وندګي واقع بیان کړي. الله تعالی وی ما ته خسته واقع او خسته خبر راولېګو یو ته د دې وجه نه وي. دوی مدار مفسرین لیکلي دي چې د احسن القصص زګوي چې واحد دا واقع ده په قران کې چې دا من اولن الی اخرین دا اول نواله A to Z بالکل په یو ځای باندې بیان شوی ده. بلدار کتا سو ګوري کنه نو په دې واقع د یوسف علیه السلام کې په هر پهلو باندې خبره وشو په هر پهلو باندې د عقاید بیان پکې وشو د اعمال بیان پکې وشو د بدو اعمال او نتایج پکې بیان شو د نیکو اعمال او د نیکو اخلاق او هغه تعریف پکې بیان شو متقابلات پکې بیان شو د بادشاہي بیان پکې وشو د غلامای بیان پکې وشو دارنګي د عشق بیان پکې وشو د واده بیان پکې را روان دي دارنګي چې کوم ننو د دشمنای بیان پکې را روان دي رونه د یوسف علی السلام سره دشمنی بګي ها او دا ټول په د ژوند په هر پهلو باندې دی خبره کړې ده د دې وجه نه دی د احسن القصص وی ښه احسن القصص ودولي وی زګه چې د ژوند په هر پهلو باندې دی صورت کې الله تعالی بیان کړی دی او خبره بیان کړی ده زګه دی صورت ده احسن القصص وی ما تاسو ته ختم کړه ان شاء الله په یو باندې تشریح زګه کوم چې بیا په خپل ځای باندې روان دي کې به وایو نحنو منگا نقصو بیانو علیکا بتا باندی اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام احسن القصص دیر خسته د واقعاتو د خبرونو نام بما بسبب دا باندی اوحینا الیکا چې مونږ وحی کړی دتا تا هاذا القرآن بما اوحینا دا با سببیه دا او ما مصدریه ده نو معنا بدا سي کوي تعویل مصدر سره بسبب ایحائنا الیکا په سبب د وحی کول زمونږ تا هذا القرآن د دې قران کریم اندا کته د یوسف علی السلام واقع بیانې په مطالبه د صحابه کرامو یا په مطالبه د يهودو نو وردا تر ځان نه بیانې تا ته موږ د دې وحی کړی دا د غیب زمن کې ته بیانې و ان كنت یقینا چویتو من قبله روان دي د دینا لمن الغافلین دنا خبرنا تا د جګل وحی نه راغلی ان ته خبر نه وی چې دا دومره خسته واقع را تا د جګل وحی نه راغلی نو تا د ایس په دنه وا تا دا خو د وحی په بنیاد باندې ته بیانې اینه سو کوئی کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځان د واقعو کیسه جوړګلا نو خلکو ته بیانې و ان كنت یقینا چې وی ته بعضی یو خپل تفسیر دی غټو هغه دی کې او پښتو ترجمه لیکلی دا و ان كنت اگر چې وی ته نو دا غلطه ده ځکه اگر معنا دار کنه چې ان وسلیشن بیا بد کمانا کې او دلته کې دا ان مخفف من المثقل نو معنا بس کې و ان كنت یقینا یا بشک چې وی ته نو دا هغه مفسر غلطی نه ده اړ لوی سړی تیر شوی دی خدا غلطی وشي یا د کاتب نه یا رستو د پرنٹ کې راشي ها یا د لیکون کې نه وشي رستو انغه کې غلطی راشي ان دې کې به خیال کوي خام د ترجمه ته ګوري و ان كنت یقینا چې وی ته من قبله مخکې د دین لمن الغافلین د به خبرنا تا ته د دې واقعاتو پته نه و چې سو پورې تا دا خبر نور راغلی ما كنت تدري مل کتاب ولل ایمان نوی ته خبر په دې باندې چې قران څه ته وای ایمان څه ته وای ته دې خبر نه وي پوه شئ به کنه اوس د دې نه بیان د واقع شروع کیږي د یوسف علیه السلام واقع دی نو شروع کیږي اذ قال یوسف اذ یاد کا وقت قال یوسف چې او یوسف علیه السلام نو بعض علماء وی چې دې ته به اذكر راو باسي اذكر القصه اذ قال یوسف یاد کا بیان کا کیسې لرا کم وخت کې چې یوسف علیه السلام نو سوال داري چې دا کیسه خو نبی علیہ السلام د معلومه نه ون څنګه وت الله وی چې بیان کا دی لرا نو جواب داري چې په ذریعہ د وای سره د معلومه شونو صلی الله علیه نور خلقو ته بیان کا او امام رضی شیخ رضی دا د نحو یو مولا دی په
د مذهب په اعتبار سره شیعه دی امام رضی دغه په اعتبار سره چې کوم دی شیعه دی خو هغه چې کوم دی نو د نحوی مولا دی ښکلی د نحوی باسې ډېر ښه کړی دی نو دی وایي چې دا اذکر په معنا د غور او د فکر سره هم راځي اذکر معنا غور وکړه فکر وکړه اذکر غور وکړه او فکر وکړه اذ قال یوسف په هغه وخت کې چې وی یوسف علیه السلام په هغه وخت کې چې وی یوسف علیه السلام او امام المفسرین علامه حسین علی رحمت الله علیه به فرمایل چې دا ای ضرب دی نو دا متعلق دی د قال یا بنی سره رسو واقع کې روان دی کنه قال یا بنی هغه سره متعلق کا اړو بار نو د ضرب راو باسما ضرب لغوا ضرب مستقر تسویل دي اذ یاد کا وقال یوسف چې وی یوسف علیه السلام لابیه مور خپل دا نعوذ لابیه پلار د دا یا ابتی ای پلارا ای زما پلارا اے بابا جانا انی زچی ما رأیتو ما اولد الاحد عشر یولس کوکبا سوری والشمس او نور لرا والقمر اصفمی رأیتوهم ما اولد الدیلرا لیچ ما دا ساجدین سجده گون کی دی پلارو ما یو خوب ولیدو یو خوب می ولیدو او په خوب کې وینم چې یو ستوري دي یو نور دی یو سپوږمۍ ده او دا ټول ما ته سجده کوي امام قرطبی رحمت الله علیه تفسیر قرطبی کې لیکلی دی چې د یوسف علیه السلام دا واقع چې راتله نو د دین وړاندې د مور وفات شوی وه ځکه د دغې مور نه چې کوم دی یوسف علیه السلام او د ورور بنیامین دواړه پیدا شوي د یوسف علیه السلام څلور بیبیانې وې ښه څلور نو دغه یو بیبي نه چې کوم دی دوی دواړه پیدا وو یوسف علیه السلام او د ورور حضرت بنیامین نو کتابونو لیکلي دي چې یوسف علیه السلام د بنیامین نه 2 کاله مشر او د دې بیبي صاحب نوم چې کوم دی نو راحیل ها را الف ح یا لام راحیل د یعقوب علیه السلام دا بیبي چې دا یوسف علیه السلام او بنیامین د پیدا شیو نو د دې نوم سو راحیل نو راحیل چې ونه د دې 2 زامنو یو یوسف او یو بنیامین نو د بنیامین چې پیدا شو نو د په سالوختای کې دن موږ ته نفاس وایو د شریعت کې د په نفاس کې چې کوم دی نو بیبي صاحب او بادشاہ وا د راحیل په نفاس کې چې کوم دی نو بیبي صاحب او بادشاہ وا د مور مړه وا خو بیا د ماسی وا نو پاغي باندې حضرت یعقوب علیه السلام نکاح تړلو نو دا غي د وجنا دلته کې مور ذکر کیږي د تعبیر د خوب کې بس موږ مور ذکر کوو نو چې تاسو بیا دا پته چې مور نه څوک مراد دی سوزین دراله د یعقوب علیه السلام خپل زامن چونو دا دولسو او سلور بیبیانې وي د یوې بیبي نوم لیا بیبي د دې 6 زامنو د یوې بیبي نوم راحیل د دې 2 زامنو یوسف علیه السلام او بنیامین د بلې بیبي نوم د بلها بیبي نیم 2 زامنو او د بلې بیبي نوم د زلفا د دې نیم چې کوم دی نو 2 زامنو ښه نو سلور بیبیانې شوي سلور راحیل یو لیا 2 بلها 3 او زلفا سلور دا سلور بیبیانې وي نو یوسف علیه السلام او بنیامین دی کشرانو بلداوه چې د یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام سره محبت لک سیوا په دی باندې و چې په دې کې د نبوت هغه اثرات ظاهرېدل دغه د نبوت هغه اثرات لکه دی کې مفسرین لیکلي دي که یو پلار غیر اختیاري په اولاد کې دی یو بچی سره د دیندارۍ د وجې مینه سادینو خیر دی دا جایز دي لکه د یو پلار ګڼ اولاد دی
خو یو بچی پکې داسې دی چې عالم دی، حافظ دی، مز خیال ساتي، د ذکر خیال ساتي، انو د دې وجه سره د مور پلار محبت د نور نه سیوای، نو په دې باندې د مور پلار ګرب نشته دی. نو د یعقوب علیه السلام مینا محبت د یوسف سره په دې وجه باندې سیواو چې بده کې هغه نبوت هغه سرات پراتو، یو نور پکې پروتو، انده و سره ډېره زیاته مینه د دې وجه نه کوله. نو چې کله یوسف علیه السلام دا خوب لیدو، نو په دغه وخت کې دی د شپږو کالو د شپږو کالو عمر کې. نو پلار دی وی چې ما بیګا یو خوب ولیدو. بچی څنګه دی ولیدو؟ وی زه وینم چې یو نور دی، یو سپوږمۍ ده او یو لستوري دي، او دا ټول ما طرف ته تابع دي. سجده په معنا د تابع کېدو سره دي. وی بچیا دا خوب دی چاته وایم ښه؟ وی خجی وی زګه ستاسو د خوب تعبیر داري چې د دې نور نه مراد ستا مور ده، او د سپوږمۍ نه مراد ستا پلار دی، او د ستورو نه مراد ستا اورګان دي. دا ټول به تا ته تابع کېږي، طالب الله یو مرتبه درکوي. نو ما وی قرطبي وی دغه وخت کې خپله مور مړه وه، خو ماسی چې وه نو ځکه اسیم کتابونو دا لیکلي چې یو سړي پلار مور مړه شي، انده د کفالت چې کوم دی نو دا به ماسی بیا کوي، ځکه د ماسی حق ډیر دی، ځکه د دې د مور خور وي، انو د دې سره هغه محبت ډیر وي. انو ورته وی چې ستا هغه دا ماسیم په منزله د مور وه. بهرحال ورته بچی دا خوب دی چا مخکې مو وایه، طالب الله پاک د دې څه ډېر لوی مقام درکړي. چا ته وایم وی خجي. اوس دې ځای کې یو دوه درې خبرې بیانو چې د خوب څه اعتبار دی، خوب څه شی دی، او خوب له په شریعت کې څومره دخل دی. داسې دي حدیث شریف کې راځي چې کله نبی علیه السلام د الله له نبوت نو ورکړی، نو د نبوت نه شپږ میاشتې مخکې ښایسته خوبونه به نبی علیه السلام لیدل. کتاب الوحی د بخاري کې دا راغلي دي. او حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیه السلام به د شپې نه یو خوب نو لیدلی، مګر سار به لکه د نور په شانتې چمکېدلی، تعبیر به د هغې راغلی. د دې د وجې نه علماو لیکلي دي چې دا خوب ښایسته خوب چې کوم دی، نو دا د نبوت شپږ څلوېښتمه حصه ده. دا د نبوت شپږ څلوېښتمه حصه ده. ستاسو ذهن ته راغله؟ انو دې سر څوک دا نشي ویلی چې یو سړی ښکلی خوب وویني چې زه نبي یم، نعوذ بالله. قادیانیان د دې نه استدلال کوي، خو خوب ته هم هغوی د نبوت دغه ورکوي. دا څوک نشي ویلی. لکه مفسرین لیکلي دي یو سړي کره کور کې یو ټیر پروت دی، دی دا نه وایي چې موږ کره ګاډی دی، دا خو د ګاډي یو حصه ده، یو بوچی غونته دغه دی. دغه شان دی دا خوب چې کوم دی نو دا ښکلی خوب و، دا د نبوت یو حصه ده، خو لیکن نبوت خو نه دی. ستاسو ذهن ته راغله؟ بیا خوبونه چې کوم دی نو دا په درې قسمه باندې دي. دا دی زموږ ذهن کې خوب په درې قسمه دی. هر خوب هم معتبر نه دی، او دار چا خوب هم معتبر نه دی. خوب په درې قسمه باندې. دا ټلیفون دی. د هر چا خوب هم معتبر نه دی، او هر خوب هم معتبر نه دی. نو یاد لرئ خوب په درې قسمه باندې دی. ښه دا زموږ ذهن کې دا ځان سره ولیکئ. یو هغه خوب دی چې هغې ته ویلی کېږي حدیث النفس. دویم قسم هغه خبر خوب دی چې هغې ته وایي احلام. او دریم قسم خوب چې کوم دی دې ته وایي رؤیا صالحه، ښایسته خوب، رؤیا صالحه. اوس راځئ لومبی قسم کوم یو دی؟ حدیث النفس. حدیث النفس هغه خوب ته ویل کېږي چې د ورځې بنده کوم کارونه وکړي او د شپې په خوب کې اګ وویني، دې ته وایي حدیث النفس. لکه یو سړی دی هغه چې کوم دی نو څه کوي، د ورځې لو وکړو غنم یې وریبل، د شپې په خوب کې وي لور را سره دی، جیو بېګا مې ګېډه ریبلې، وایي دا تا پرون د ورځې هم ریبلې وي. یا د کرکټونو ورځې دي، یو طالب خوب ویني، یوه چې بېګا مې خوب کې چکه وواله که نه، خو بال لا ته بیا نه ښکارېدو، دا وایي بېګا په خوب کې چې کوم دی نو نسیم شام والې وه.
په وی خمانه تا غي ته قتل نو زګه توای مقصد مې خبره دارې چې درځي کوم خبره ستا په ذهن کې تیری شي او هغه د شپې په خوب کې دی ویني نو دک کې د ویل کېږي حدیث النفس. دویم قسم خوب دارې چې هغه د ویل کېږي احلام او دی حدیث النفس خوب له اعتبار نشته غدا خوب مؤمن دی خو بس اسی و دوی کیسه د کول نو دې څه چلو شو. دویم قسم دی احلام و دوی وی احلام وی ګډ وړو خوبونه دا د شیطان له طرفه یو رجی بیگام خوب بولی تو سم پکې ویریدم ته وته وای کلمه دی ویلې شو د کې دی دود کې دو دواګانې دی ویلې وی نو خطبه پکې یریدې نو ها یا خوب میولې د ما چې پلان کې سره می جنگ دی دا ټول شیطان غ دخل لې یا داسې نور کنه تاسو باغی باندې پوي چې شیطان سره دی پکې هغه د احلام وای دی خوب له اعتبار نشته. دریم قسم خوب چې دین هغه د ویلې کېږي رؤیا صالحه. رؤیا صالحه دي ته وی چې هغه باندې یو خوب ویني یو کس خوب ویني چې بیګا مې خوب ولیدو قرآن تلاوت مې پکې کو درس مې کو حرمین شریفین ته پکې تلې ما مستولاړې ما نو دغه خوب له اعتبار شته خو د سو شرایط سره ښه دغه خوب معتبر وي خو د سو شرایط سره لومبه داري چې دا خوب دا خاون چې کوم دی نو د ماسوتن مسکړی چود کېدو او په سنت طریقه باندې ود شوی دا نه چود کېدو فیسبوک کو پای کې ود شوی د موبایل یو ځای پروت دی وکین سپری پرته دا غانې اورې دی یو رجی بي ګامې ډېر خپل خوب لیدل سبته خوبي نه په دعاګانو سره او په سنت طریقې سره ود شوی. دریمه خبره پکې دا ده چې یو سړی دا خوب لیدل دی انو دا د شپې په اخیرنه حصہ کې چې لیدل زګه تفاسیر لیکلي دي چې د شپې اخیرنه حصہ کې معده د انسان خالی شي نو چې دا خالی شي هغه شهوات او خواهشات قابو کې شین بیا دغه خوب معتبر وي. دا نه چې ماستان له ود شوی نه یو لز بجې سترګې ورشي یو لسونه شورو واچي او خوب ني سم د پښتو ډرامې بعضی وخت یو سړی یره چې ما یو خوب لیدل دی وای به شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایلی سوګراله ما دې خوب لیدم چې وای وی چې شوري واچو ما دې چې ملګری بس کوي چولې ما چې خپل طرف زمانه هر شوی دی دا خوب نو دا سم کیسه و نو خوب اداسي چې هغه یو سو ټکی یو سو خبرې به یو سو اشارات به خوای کی بیا وروسته فائدہ پراته ښه بلدار چې خوب بار چاته وایم نه دا دار چاکار نه دی. روایت کې راځي مو بیان وې دی لرا الا حبيبا ولبيبا بیان کوي دی لرا چا دا هغه سړی د جستان دې دوست ته پتا خپله او لبیب معنا سو او خيار دانشور چې هغه خوب په تعبیر پويږي هر کو جابودي ته خو م بیانوي غلط تعبیر بدلو باسي ځکه بعضي کتابونه لیکلي چې دا خوب د تعبیر پورې ځوندي خو چې تعبیر څنګه زینا په لدی بیازي د دې د وجنه خو تعبیر د خوب استل دا غوړه دي اوس تعبیر هر سړی خو نه چې وکړي دا ډېر ګرانه خبرې دي مونږ وایي چې بس څوک مدرسې ته دلې د مولا د جناب معبري نه د تعبیر ځان له علم دی د الله یو وهبي علم دی الله چاله ورکی ها ځان له خبره ده بل هر خوب ما وی چې دا سینی لکه زه دا استوم د خوبونو لوی امام چې تیر شوی دی علامه ابن سیرین تعبیر الرؤیا نو می کتابو مغلی کړی دی. ابن سیرین یو ځل ناستو سو کو سره شاګردان سره ناستو یو کس ول راغی وته وی جی اسلام علیه السلام وی بیګا می خوب ولید وی څنګه وی خوب کې وام چې بانګ می وی ویزه مبارک ش الله بری حج لبوزی مثلا لکسات بعد یا رزنی بعد بل کس راغی وی چې ما بیګا یو خوب ولیدو وی څنګه وی خوب کې وام چې بانګ وام ویزه غلا کې براګیریږي اوس تو ګور کنه یو کس وی ما بانګ وی نه ته وی چې تب سکیږي اجلزی بل وی ما بانګ وی نه ته سوی تب غلا کې گیریږي اوس ظاهری خو چې مونږ ګورو مونږ وای و تعبیر نو زمونږ مخکې چې یو مولا چاته وی غوي چې ما بانګ وی اجل بزي نو کار سو کوئی چې ما بانګ وی بس مونږ حج لبزي ټول ته وایو نه د خوب تعبیر په احوال سره په کیفیت سره په اشخاص سره دا بدلیږي ګوره ها شاګردان دي تبوس کوي سی واغ یو وی ما بانګ وی تاغه دوی چې حج لبزي دا بل وی ما بانګ وی ته تا داسي وی ویاو ولی وی هغه د مزګه دا وی چې قران کې راځي واذن فی الناس بالحج بانګ وایا اعلانو کا اذان څه دی اعلانو کا په خلکو کې بالحج په حج سرا
واذن بالناس بالحج هلته کې دا راغلي دي نو یلته کې د اذان نه مراد حج دی او دلته کې سورۃ یوسف کې بدراشي اذن مؤذن اعلان کوي اعلان کوونکی ایتو العیر انکم لصادقون اے قافلې والا تاسو غلاګری ها نیو ځای کې اذان په قران کې استعمال لپاره د حج بل ځای کې اذان استعمال لپاره د سو د پاره د غلا د اعلان نو داغه وته وی غړومبي ته مزه کوي چې حج لبزي چې هغه کولې ګیراوه منځو د سکو د روجي پابندو د موز پابندو نو داغه شان سره دا خو چې هغه حج لبه د اذان باندې الله بي اي دابل خرڅ چرسي غونډه ګيري اي سي دي ټوله پردو کوسو کې ولاړین دي د ساج لذي د بغلا کې ګيري کې کشان بیا وشم نو خبره مې دا کوله چې د خوب تعبیر د ځان له یو دنیا ده د ځان له یو شان دی یو علم دی په دې ارسوګ نه پويږي ها نبی عليه الصلاه والسلام فرمای ما د نبی عليه السلام طریقه دا و چې سار موز به کو په مصلی به مخ راو ګرځاو چا خوب لیدل دي او جی وایا تعبیر به ول ورغه د دې وجه سنت دالي سنت چې باندې سار د موز نه بعد د عالم نه تعبیر غوړي خان د سنت دي اورید سنت دالي انو نبی علیہ السلام یو ځل مخ راو ګرځاو بیما بیګه خوب لیدو وی څنګه ویلاس کې را سره لو خیره پای دي سکم وی دومره ډیر موسکل چې په دې ګروتونو رانه راوتل په دې ورود وی باقی می عمر سیب لورکو فما اولته یا رسول الله ود الله پیغمبر د دې تعبیر سره نبی علیہ السلام وی علم اوس ګوره حدیث کې د پایو تعبیر سوش علم یو سړی په خوب کې ویني چې ما پای وسکل یا پای تقسیموم د دینه مراد علم دی الله به د علم خدمت والی ها بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام ما بیگا خوب لیدو خلق را روان دي د چا کمیز د سینې پور دی چا د نوم پور دی چا بډې پور دی د چا در کوپی پور دی کمیسونه علیهم قمص او هر چې کمیس حضرت عمر د ناده بس راخکلی شي دومره وکړي چې پس مګه راخکلی شي یا رسول الله تاسو ستابیر وکړو وی الدین د دین ډیر مضبوط دی قوی دی نو ګوره د کمیس نه تعبیر په دین سره دغه سره دین سره وشو نو دا ځان له یو علم دی چې الله پاک چا د نصیب کی نه بیا په دې باندې پويږي خو بل ماوي چې دې کې به حالت د ګوري کیفیت د بګوري پوزیشن د بګوري داغي په اعتبار سره به تعبیر وکړي شي بل د خوب په تعبیر کې ډیر دخل د ذات وي چې چا خوب لیدل نه په دې باندې پويږي چې چا لیدل دی په خپل پويږي چې بای ما دا خوب لیدل دی نه آیا د دې خوب ما د مخ کې روسو پروګرام څنګه دی ها ما د مخ کې روسو حالات څنګه دي زه سوم څنګه دی ګوګم نو دې بخپل باندې پوه شي چې هو زما دغه مقصد دی دې کې زروانیم دا ما دې کوم رکاوټ راغی زما د غلار کې منې کېږم ها یا به دغه حد رسم دا بخپل باندې به تعبیر بنده وکړي شي دی وجنه حدیث کې راځي بد خوب دیولي د زر را پاس اعوذ بالله درې پیرو وایا الټوږي طرف ته کوم نه توګه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا اللهم انی اعوذ بک من شر هذه الليله رايت فيها ها زه د شپنا غواړم په تاسو سره د شر د دې شپې نه د شر دغه نه چې ما په دې شپه کې ولیدو دا دعاګانې بیا بنده وغواړي صدقه لګور کی ها داسې ډېر خوب صدقه ورکی او یو داسې خوب چې هغه خستوي نو باغی خوشاله دل بګار دي ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای حدیث کې راځي لم يبقى من المبشرات الا الرؤيا الصالحه د نبوت دروازه بنده شوی ده خو د نبوت د دروازو نه دغه یو خبره کولاو ده چې خوري خوبونه بنده ویني د نبوت دروازې الله باندې کړې دي خو د نبوت د مبشرات نه یو دارا زګه د ولی باره کې راځي چې ولی هغه چا د ویلګيږي چې يراه او تراله د بخوري خوبونه ویني یا خلک د متعلق کړي خوبونه ویني ښه نو دې د وی رؤیا صالحه دا د خوب متعلق یو څو خبرې وي چې ما دا واست بیان کړی نو یعقوب علیه السلام دوی یا بچیا ستاسو خوب ګره دا تعبیر د خدا خوب بری چا دوای نه زګه ستاسو ارونه کده د خوب په تعبیر باندې پوه شو تاسو سره به دښمنی پیدا کیږي ستا خلاف به مکر جوړي ستا خلاف به فریب جوړي تا ته به نقصان رسي فرمای قال وی یعقوب علیہ السلام یا بنیا ای بچړیا دا تصغیر د پاره د شفقت د لګم وای و بچنګیا لا تقصص تم بیان وارو یا غا خوبستا علی اخوتی کارونو ساده فیکیدو دی بس چل جوړگی لګدا د کیدا پچل جوړول سره ان الشیطان یقینا شیطان چری دی کی بستا خلاف حسد پیدا شي او دا حسد په تقاضا باندې بستا خلاف تدبیر کوي مخالفت بدی کوي گناہ کې بده مبتلا کیږي دی وجه دا خوب وای مخه زکه شیطان د دې سره دی شیطان بده دا خبره نه غنیغه کوي
ان الشیطان یقینا شیطان چې دی للانسان د پاره د انسان عدو دشمن دی مبین ښکاره دشمن دی. نو ما وی چې دا خوب بری بیانې نه هر چاته مو وایا دی وجه مونږه تاسو لم پکار دی باندې خپل خوب ویني هر چاته ویل نه دی پکار او کدیاري خوب هر چاته خپل ما وی ذکر روایت کې راځي الا حبیبا ولبیبا هغه چاته بیان کا چې ستا دوست دی ها تا باندې خپکیږي ستا سره مینه ده او لبیب او خيار دی وي هر چاته خو م بیانوا بل د خو خپل دغه بنده کله کله ظاهر کې ویني کې ما خسته خوب لیدل دي خو در فردا پاغه خوب کې رستو ير پر دی لگا ابن سیرین له یو کس راغی وی جی بیګام یو خوب ولیدو ګورې وته بیګام سوګللو یو خوب ولیدو وی وای شاګردان نه سوړ خوشاله چې ما خو خوب لیدلې وی ښا وی جی دا څه خلک پراته دي نو بربند دي وی زر اعظم نغی پټوما خزی دي سړی دي کپڑے به چوم نو پټومه او وی څه خلک دي نغی خلی وازی دي زول خلی بندوما ابن سیرین وته وی ته مؤذن خونی بانګ خونه وای جمعات کې وی جوا مکنه وی بانګ پټیم وای ښا وی د سار بانګ وختي وای بانګ پټیم کوي غړای ته ګوره بیٹه ما سار بانګ وای اسړې خلاړو اوس ظاهر خوب ته وګوره مندوي د خډیر خګار کو اوس تعبیر سره شاګردان وته وی جی وی د دې څه مقصدو هي د دې مقصد دارې چې دې کله د سار بانګ وای نو د خزي خاون چې کوم ازدواجی زندگی د نه بند شي ولې پښمنه وشي پښمنه چې بن شي روزه شروع شي بس جدای رااله او خلی چې ولا باندې د دې تعبیر دار چې خلکو باندې کانه پینه بن کی خوراک ساک به بن کی اوه دا څنګه داسي نو کله کله ظاهر د خوب بداسي چې خستې خو تعبیر به بدلی کله به ظاهر د خوب داسي چې به باندې یری خو تعبیر به خي ام فضل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاچی را نبی علیہ السلام دوی ما خوب ولیدو خو یریدم وی څنګه وی جاسي مولید چې تاسو د بدن یو غوخه ټوکړه بیل شو زما جولای درو غرزیدا نبی علیہ و ظاهر کې تاسو او دغه ورځ وی داسې وی چې يهود د نبی علیہ السلام وفات بس لګیدلو شهادت بس هغه سردا غمو چې نبی علیہ السلام نعوذ بالله نقصان و درسیږي نبی علیہ السلام او دوی وی زره فاطمی بیبي په بچی پیدا شي ستا بکور کې ان بیا حسنین پیدا شو ها ستا جولای د بدر شي مانستان وسی وي نو ګوري د خوب کله ظاهر بخکاری یو شان معنا به بل شان دي کله به خوب خکاری ظاهر بد معنا به خي کله به ظاهر کې خکاری معنا به بدای د خوب ځان له دنیا نه خپ دي هر سړی نه پويږي دی وجر شاده خوب موایا وکذالک هم دارنګي یجتبیکا ورب کتال را ربک ربستا ويعلمک وبخیدات من تعبیل الاحاديث د تعبیرون د خوبونو نام تعبیل الاحاديث مراد سره ای تعبیر الرؤیا د خوبونو په تعبیر باندې باندې پوهږي ښا ها تعبیر رؤیا به توخی امام مجاهد هم دا کمانا کړی دا من تعبیر الرؤیا د خوبونو په معنا باندې په پوه شي ها چای معنا کړی دا حسن بصری سی وای اصابت الرای ستا رای وړي رکوي شي صحیح خبره بدل الله تعالی په جبه جاری کوي انجام د امور امام سجاج وای د سابقو انبیاء علم بدل الله تعالی درګي طالب الله تعالی د سابقو انبیاء علم درګي د دې وجدا چاته وای مخه ويتم فربگی علیکا بتابانی نعمتو نعمت خپل علیکا بتاباندی وعلى آل یعقوب او بآل دی یعقوب علیہ السلام باندی کما اتمها لک سرنگی چی برکلو دی لرا علا ابویکا پنکون استا باندی میان قبل وړاندې ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام دی و اسحاق او اسحاق علیه السلام دی ابویک دا د اب نه دی اب پلار دی خو په عربی کې د اب اطلاق په پلار باندې په تر باندې او په بابا باندې ټول باندې کیږي ښا اوس اسحاق علیه السلام خو د یوسف علیه السلام بابا دی او ابراهیم علیه السلام اور بابا دی خو لیکن دلته د اب ویلې شو ځکه ما د نیکونو معنا وکړه پورا چې څنګه پورا کړو الله دې نعمت لرا علا ابویکا په چا باندې په نیکونو ستا باندې ستا نیکانو ته لوی علم ورکړو لوی مقام ول ورکړو ابراهیم علیه السلام ته مقام د خلت ورکړو د نمرود د اور نه ول نجات ورکړو اسحاق علیه السلام ته نبوت ورکړو یعقوب علیه السلام ول زوی ګرځولې دي دغه په نسل کې دولس قبیلې جوړې کړې دي بنی اسرائیلو بادشاہان به کې ګرځولې دي تاسو په تا باندې به من عامو کې خدا خوب دي چاته وای مخه بچی را خوب دی پټو ساته ان ربک بیشک ربستا علیم بود حکیم حکمت والده
ساره پار سمانه خبردار دی عالم دی حکیم دی سدینه بډ نشته دا ټول سبدا د بیانې خدا بچ پټ ساتي ښا بیا ان شاء الله واقع وایو ښا ترجمه ته بیا وګورئ